الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الله رب العالمين د انسانیت د هدایت لپاره ښکلی کتاب قرآن مجید دنیا ته رالیږلی دی او د دې فضیلت د هیڅ چا نه پټ نه دی، ښکاره دی، واضح دی. خو د دې دپاره صرف د ابن تیمیه رحمه الله یو قول ذکر کوم. هغه وایي چې داسې یو شی زما نه دی لیدلی چې هغه عقل تغذیه کوي، روح تغذیه کوي، جسد کې صحت راولي، په جسم کې صحت راولي، د ځمکې په مخ باندې سعادت او خوشحالي چې کوم ده د هغې ضمانت اخلي او همدغه رنګې انسان ته اطمینان د روح او نفس او سکون چې کوم دی هغه ورته حاصلیږي. وایي داسې یو شی ما نه دی لیدلی چې دا صفاتو ضمانت وکړي الا مګر قرآن. قرآن انسان په زړه کې خوشحالي راولي، قرآن د انسان په زړه کې سعادت راولي، قرآن انسان خپل رب ته نږدې کوي. نو د دې وجې نه قرآن باندې خپل سترګې خوږې کول پکار دي، قرآن را خپلول پکار دي او قرآن تلاوت کول پکار دي. که چېرته یو انسان دا تمنا کوي چې هغه په دنیا کې خوشحاله اوسیږي، که ستا دا تمنا وي چې سعادت او خوشحالي دې په نصیب شي، ښایستهواله دې نصیب شي، اطمینان د زړه او سکون دې نصیب شي، او همدغه رنګه غواړي چې د هغه کسانو سره شي چې هغه په جنت کې، که غواړي چې د هغه کسانو نه شي چې جنت کې هغې ته آواز کیږي چې بره خیجه اوچت مقام ته او آخري ځای ستا هغه دی چې کوم ځای کې ستا آیتونه او قرآن ختم شو. که غواړي چې د قیامت په ورځ د جنت تاج درته در په سر شي، نو د قرآن سره مینه وساته، قرآن را خپل کا، قرآن حفظ کا، قرآن خلکو ته وښایه، قرآن باندې عمل وکړه. د الله رب العالمین نه دا دعا کو چې الله رب العالمین د قرآن د ویلو د یادولو نور ته ښودلو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.